أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال تو سورۃ الرعد اتم نہم آیت کے دا اللہ رب العزت اسماء الحسنى ذکر کړی دي. یو دا چې عالم الغیب والشهادة، بل الکبیر و بل المتعال. الکبیر نا مونږ بحث نه کړی مخکې. کاف بیرے لویوالی تو وي، کاغا د درجه لویوالی، د ذات لویوالی، د حکم لویوالی. اکبر کبیر تقریباً اردو کے، پختو کے، عربی کے ټولو کے استعمالی، لیکن اللہ دے اسم نا اڑوان دے رستو خپل سباز نور اسماء هم ذکر کړی دي. د دې لپاره چې د دې نوم وضاحت خوشي. ابتدا یې دې نه کړی دا چې الله یعلم ما تحمل كل انثى، یوازې الله پوهیږي په هغه څه چې پورته کوي هر مؤنث. کل انثى ہر مؤنث، ہر زنانہ. دا تذکیر او تانیث یواز انسانانو کی نہیں، بلکہ دا زناورو کی ہومی، مرغوں کی ہومی، ونو کی ہومی، بوٹو کی ہومی. خلق قرآن مجید سرا تعلق نساتی. څنګه چې تیر جمعه ویلو ډېر لري لري دي د قرآن نه. د دې وجې نه که څه نوې خبره راشي، څه نوې ایجاد راشي، نو د هغې په بنیاد په قرآن مجید بیا اعتراض کوي خلک. خو دې ته خو عجیبه مسلماني په دې وایي چې قرآن نه واقف نه دی او انسان تجربه غیر قرآن د پاسه کړه. دا د مسلمانانو نننی حالت دی. بیا وایي د قرآن مجید به دا مطلب نه وي کوم چې خلق بیانوي، بیا ډېر پکې ډېر زورور وي هغه وي کوم چې مولیان بیانوي. وایي دا ته یې بیان کړه که نه. تو هم د لوی مسلمانۍ دعوه کې بیان کړه دې آیت کریمه څه مطلب دی کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثى. یہ تفسیر تو کا کولی شے خبریں چ قرآن مجید دلته سوئی. قرآن دان دے ویلی چگندے سوک دے دا آلات و پذریعہ معلوم کی چ دا معشوم دے او کا معشوم دا دائی کو حباس نشتا. دا غي وجہ دارا چې د الله په علم کې او د مخلوق په علم کې بنیادی فرق دا دی چې الله د آلات محتاج نه دی او انسان د آلات محتاج دی. نو که دې د آلې په ذریعہ معلومه کی نو دا د قرآن خلاف بنئ. ولې الله هر یو څیز ته آله لګئ، دا هغه ټیسټ کوي که نه مخکې نه د هغه علم کې دا څیز موجود دی. دویم دا چې قرآن مجید کل انثى ویلو دی. کل انثى دنیا کے سمر فیمیل تیری زنانا دے نه کړی وضاحت چې دا انسانانو پورې خاص ده.
په دنیا کې څومره زنانه چې دي الله ته پته را چې د هغې په خېټو کې سریخ. نو خېټو نه مراد یوازې اولاد خو نه دی، د خېټو نه مراد خو ډېرې څیزونه کېدی شي، بیماری کېدی شي، خوراکونه کېدی شي، زهر کېدی شي، تیزاب کېدی شي. قرآن چې کله ما ویلې دی د عموم دپاره، نو د هغې نه څنګه یو سړی صرف دا استدلال کوي چې دا آیت جی غلط پدې دی یا پدې زمونږ اعتراض دا دی. د هرې زنانه په خېټه کې چې څه دي نه الله یوازې په هغې پوهېږي. قرآن وایي الله یعلم، یوازې الله پوهېږي، بل څوک نه پوهېږي. بای بلای چې قرآن ما تحملو ویلې دی، د ما تحملو آیا دا معنی ده چې دا زنانه دی او که دا نارینه دی؟ ما تحملو کې خو ډېر څیزونه داخل دي، ته د رنګ به څنګه یې، دا ما تحملو کې دی. روغ به یې که رنځور به یې، خوراک څښاک به د کم ځای نه کوي. او د ټول نه آخري خبره شقي ام سعید، دا چې حدیث دې سره یو ځای کړي نو دا آیت به بالکل حل شي. حدیث کې دا راځي د انسان د پیدایش چې کم مدارج دي او کم ملائک مقرر کړي شوي دي په رحم باندې، ناغي اینی ټائم خپل رب ته رپورټ خي. اللہ تدار سے علمی، لیکن اللہ کائنات کے څه فیصلې چې کوي هغه د اسبابو په ذرایعو کوي. علم الله تدار سے شته، که کرامن کاتبین نه وي نو الله ته علم شته دی چې دا انسان به څه کوي. دا خو الله د ضابطې کارروایي کوي، د عدل او د انصاف تقاضې پوره کوي. په دې وجه باندې موږ سره ملائک لګولي. کائنات کے ہر سا اسباب په ذریعہ کی، کله کله الله بے اسبابم کارونو کی. دا اولاد د پیدائش د پاره دا ضروری ده چې دوه کسانو آپس کې جائز یا ناجائز تعلق وي. لیکن مونږ ګورو چې آدم او حوا دی خو نه پلار او نه مور، دا الله خپل قدرت ښیي. نن د یو بچی د پاره د پلار موجودگی ضروری ده، لیکن سیدنا عیسیٰ بغیر د پلار نه پیدا کیږي. الله رب العزت کائنات چلی د پاس بابو، کله کله هغه د عام عادت خلاف وي. د زنانا رحم کې چې سین او ملائک سلويخ روزه پس الله ته وي چې رب داسې شی دی، رب داسې شی دی. نہ اللہ دا ہر یو په باره کې ورته فیصلو کی داسې وکړه، داسې وکړه، داسې وکړه. نو آخر کې چې د تکمیل شي نو بیا ملائک لړ شي، نو الله ورته ووایي چې زما علم دا دی چې اشقي ام سعید. دا الله علم وایي، دی لا راغلی نه دی، لیکن الله ته علم دی چې دی به دنیا کې څه کوي او د هغې عمل د وجې به دی جنتي او که دوزخي وي. نو ته وایه ستا ساینس ته دا معلوم کړي که نه، ما تحمل انثی دا مطلب دی تا صرف میل او فیمیل معلوم کړل، هغه هم اکثر و بیشتر غلط. 10-15% که صحیح شي نو دا څه دومره خبره نه ده. دا خو ډېر حکیمان به هم تا ته وایي چې اولاد به دې داسې اولاد به دې داسې، ولې څه آثار وي به مخکې چې هغې باندې دغه خلک پوهېږي. لیکن دې ته علم نه وایي، دغه یو توک دی، کله دا صحیح شي کله دا غلط شي. 9 میاشتې پورې انسان د مور په خېټه کې، لیکن آیا د دې نه سیوا کېدی شي که نه شي سیوا کېدی؟ دا یو سوال دی.
ابن العربی رحمہ اللہ لیکلی دی خپل احکام القرآن کے کہ نقل بعض المتساہلین من المالکیین ان اکثر الحمل 9 اشہر. بعض مالکیانو دا ویلی دی چې دا حمل مودا زیات نه زیات 9 میاشتې ده. دا نن هم ډېر خلک وایي، مالکیان نه ډېر خلک یې وایي. نو د هغه جواب دا دی چې هذا ما لم ينطق به قط الا حالکی. دا قول د مالکی نه دی، دا قول د حالکی دی. حالکی من هغه سره چې هلاکیدونکی دی. ته څنګه دا خبره کوې؟ دې تعلق خو غیب سره دی. ته دا ویلی شي چې اکثر و بیشتر داسې قاعده کلیه خو نه ده. بیا وایي تا ته زه وښیم چې دا خبره چا کړې ده. دی وایي هم التباعیون الذین یزعمون ان مدبر الحمل فی الرحم الکواکب السبعه. دا کم خلق چې دا آرا لري چې زیات نه زیات 9 میاشتې، دا خلق دی چې هغې ته طباعیین وایي، طبیعیات والا. او د هغې خیال دا دی چې د انسان دپاره یو وستوري دي 7 سیاره، او د انسان چې یو میاشت برابریږي نو هغه د هغې سیارې د لاندې سیارې نه الہ جوړ کړی. یعنی خیال دا غي دا دی چې دا کم اولاد پیدا کیږي نو په ځای د دې چې الله ته نسبت وکړي. ګوره د مکې مشرکان نه چې به تپوس دی وکړه، قرآن فرمایلی دی سورۃ لقمان کې کدی نه تپوس وکړي چې دی چا پیدا کړي دي، نو دی به وایي مونږ الله پیدا کړي. لیکن ډېر خلک په دې مصیبت کې هم گرفتار دی چې هغې د انسان دپاره یو ستاره کتلی ده، یو ستوری کتلی دی او د قسمت هغې سره تړلی ده. دې ته ستاره پرستی وایي. دا د ابراهیم علیه السلام د قوم شرک و. په دې وجه باندې ابراهیم علیه السلام هغې ته نور ستوري سپوږمۍ پیش کړي دي په دلیل کې چې دا خو آفل دي، دا ډوبېږي، دا اوړي. کم شی چې ډوبېږي اوړي هغه د دې مستحق نه چې د هغه عبادت وکړي شي. دا شرک نن پاکستان کې ډېر زیات دی. اخبارات چې کم چاپ کېږي د هغې کې صاف لکلی یہ ہفتہ کیسے رہے گا. دا مسلمانانو ملک دی. قرآن برائے نام وہی، لیکن قرآن مجید کی سوچ نہ گئی چې قرآن سے ویلی دی. دا چاته پتو لګي دا چې دا نن د زحل روز دا د مشتری دا د فلان دا د فلان دا ستاره پرستی دا شرک قوم د ابراہیم علیہ السلام کے موجود ہو. ابراہیم علیہ السلام دا غیر برپور رد کرے. نو خلق دا قربانی تسلیمی چې دا سنت دی، لیکن عقیدے نہ تسلیمی چې ستوره اس طرح خبر. دا زمونږه قرآن سره تعلق دی. ته مسلمانانو خپل بنیادی ایمانی کتاب سره هیڅ تعلق نشته. دا غپ لګي اسې خلک. کدا تعلق مضبوط شي کم چې مخ کې ہو، سوال نه پیدا کېږي چې مسلمان ذلیل شي او د خوار شي. اصل د ذلت سبب هم دغه دی. د دنه عقاید د قرآن دی، نه اعمال د قرآن دی، نه اخلاق د قرآن دی. ځان له یو شی جوړ کړی دی، د هغې اتباع کوي بس. د امام قرطبي کتاب د جامع احکام القرآن د ابن عربی حوالې سره لیکلی دي. نو بیا آخر کې دی یو جمله تپوسی چې مونږ خو وایي دا چې الله عالم الغیب دی، دا تاسو چې وایي چې ستورې داسې داسې چل گئی،
نو الله اخبرکم بهذا ام علی الله تفترون، تاسو الله خبر کړی یې د دینا چې دا رحم کې کم ماشوم لویږي نو دا د ستورو د ربوبیت دلان لویږي، الله ویلی چرته کې او کله په الله باندې تاسو دروغ وایي، دوی دا خالص دروغ دی. الله یعلم ما تحمل كل انثى. ادب ادم لګلی چې کې بل فرض دیو طبيب خیال لای چې اوس 100% دا ویلې شم چې دا کار داسې دی، دی وی دې سره ته موږ کافر وایو. اما اهل الطب الذين يستدلون بالامارات والعلامات فاذا قطعوا بذلك هو كفر. یو سره د علی په ذریعہ باندې یو شی معلوم کی او دا وی چې ز قطعی طور دا ویل شم چې دا داسې دی نو دی وی دا کفر دی. ولذا الله يعلم ما تحمل انثى مخالفت ده. متقدمین علماء دمرا کتاب سره داغي تعلقی، قرآن سره دومره تعلق، زمونږ د دې یو غف جوړ کړل آئے روز په دې بحثونه کیږي او هیڅوک د الله بندا د الله کتاب نه راغلی چې قرآن کې خدا سي نشته. دي د خلقو تجربات د قرآن د پاسه کوي جی مشاهدم څه شی دی سترګې غلط لیدې شي لیکن الله غلط نه وایي. انسان غلط اورېدی شي غلط سوچ کولی شي لیکن قرآن کې غلط څه شی نه دا به ګپ یې یو کس دو کس کا معلوم کړی شي نو دیتا الله یعلم خلاف نه وایي. دا کېږي تجربې سره کېږي. وما تغیض الارحام وما تزداد، بچدانے کې څه شی کمیږي او څه شی سیوا کېږي، وینه پکې څومره کمیږي څومره سیوا کېږي. بچے یو دی کدو دی موده به لګئ که ډېره وي په دې لا ساینس نه پوهېږي اچرم نه پوهېږي. ولې قرآن مجید الله مخکې کړی دی، یوازې الله یعلم پوهېږي بل څوک نه پوهېږي. وکل شیء عنده بمقدار، الله سره هر چیز په یو اندازه شته. عالم الغیب والشهاده، عالم الغیب، غیب بمانے غائب، غیب بمانے غائب. اللہ عالم الغائب، اللہ یعلم الغائب. اللہ پوئے دے پال غیب پہر پٹ پکم پٹ باندے دے ملکے جیوا جیوا فتنی نہیں خلق کوئی دا اللہ نہ سشے غیب نشتا. ٹھیک دا اللہ نہ ہیڅ چیز غیب نشتا. د بیا سره بل یو جمله یو ځای کړې ده، جمله دا ده الله نه څه شی پټ نشته. نو دویم دا وایي الله رب العزت ته هر څه معلوم دي. نو معلومه څه شوه؟ معلومه دا شوه چې الله ته عالم الغیب ویل ګناه ده. دا دې زمانې د علماء استدلال لخ بیا دا استدلال د قرآن مجید په تفاسیرو کې لګلي. اردو کې د یو فرقې تفاسیر دي، هغې د دې آیتونو لاندې لیکي چې الله تعالی عالم الغیب نشي ویلی. نو خلک هم وایي چې ټیک ده نو الله څه شی پټ خو نشته. دلته کې هم هغه شیطاني کړې ده، عقل یې غلط استعمال کړی. کم ځای کې چې ګمراهي راځي نو د عقل غلط استعمال وشي. او دارن د هر هغه چا کار دی چې هغه د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار دی، هغې هم دا حرکتونه. دلته مفسرین څه معنی کوي؟ امام قرطبی رحمه الله دې معنی کوي عالم الغیب والشهاده اے هو عالم بما غاب عن الخلق. اے معنی د مخلوق نه چې څه شی پټ نه الله د هغې نه خبر دی. اوس که ته عقل هر څومره غلط استعمال خو چې معنی یې دا زده کړي نو ته نشې بېلارې کېدی.
موږ چې بار بار دعوت ورکو قرآن طرف ته او دا وایو خلقو ته چې قرآن ته راشئ قرآن ته راشئ، د دې وجه هم دا ده د آخري زمانې چې کوم علامات دي نو په کې یو علامت دا دی چې د دغې زمانې علما چې کوم دی شر ما تحت ادیم السما، د اسمان د سرمنې د لاندې بدترین خلق وایي یلبسون للناس جلود الظان من اللین، خلقو ته به د ګډو سرمنې اچولي په ځان باندې شرمخان وایي د ګډو جامو کې وایي او السنتهم احلا من السکر، جبې به ډېرې زیاتې خوږي، لیکن قلوبهم قلوب الذئاب، د هغې زړونه به صحیح د شرمخانو زړونه وایي. نن څومره خلک قرآن غلط استعمالوي، دا هم دغه خلک دی خفه کېږي دی نه د کومو باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشن گویي کړې ده. دا فتن دور دی، بلکې اوس خو لوی لوی خلق دی باندې بحث کوي چې دا د مهدي زمانې ته لا رو رو واري. په دې وجه د خپل ایمان فکر ډېر کول پکار دی. دا د خطرې ګنټي ده، دا تقریری تعلی نه کو چې دا تقریر کو خلکو یې رو حقایق ښیي تاسو ته چې هغه دور چې هغه ډېر د فتنې دور دی هغه تقریبا را رسېدلی دی. قرآن مجید ناول څوک واقف نه دي او که واقف دي دي نو هغې یې ښیي نه، که څوک یې ښیي نو هغې له بل څه نه ورځي ما سوا د دوه درېو مسایلو نه، نه نور عقاید ښیي، نه اخلاق ښیي، نه معاملات ښیي، نه لین دین ښیي، او عوام خو قرآن نه محض د قسم یو کتاب جوړ کړی دی. بس تیر جمعه دې سلسله کې ما حدیث ویلو چې قبر کې کوم سړی جواب کوي نو د هغه نه به تپوس کوي ما درایت. په دې باندې خلقو اشکالات کړي، ما یې کې د اشکال صحیح حدیث ده. پکار دی چې انسان قرآن تدبر سره وایي، غور سره وایي، فکر سره وایي، ځان په پوهه کې وایي دی. خدای خلاف فتنې دي اوس صاحبان دی هغې وایي قرآن مجید چې کوم دی د دې مثال د غټې غوښه دی. مطلب یې دا چې دا هر چاله نه ښه قرآن لوستو سره سړی خرابېږي. چې یو سړی دومره لوی کافر شي چې د قرآن باره کې د هغه دا خیالي دی به د قوم سره اصلاح وکړي. د الله د کلام مذاق مه وړوئ، دا زده کې د دې حفظ وکړئ، ترجمه یې زده کړئ، مطلب یې زده کړئ، او چې دا هر څه وشي نه بیا یې عملي هم کړئ. اصل مسله دا رستنی ده. ډېرو خلکو ته د قرآن احکام معلوم دي لیکن عمل کې نشته. ډېرو خلکو ته د قرآن مسائل معلوم دي چې قرآن دلته کې دا وایي او رسمي اسلام دی پای څوک عمل نه کوي. دا تباہی سبب ده. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ډېر مخکې فرمایلو، خدا عجیب و غریب کار دی زمونږ. بس دین هغه څوک بیانوي چې هغه دین ویلی نه. یو صاحب د هغه شپه ورځ لګیا تقاریر ده، یو ځای هغه وایي چې ویل للعرب من شر مقترب، د عربو هلاکت نږدې شو، شر راورسېد، ډېر زر به شر راورسېږي. لګیا دی خلک تاړي غږي راغږي ته ډاکټر صاحب ورپسې ووایه حدیث کا لږ مخکې به ووایه. لویه ګمراهي دا ده چې څوک پوره حدیث نه وایي. دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت فرمایلي چې کله یاجوج ماجوج هغې هغه دیوال لا څه حصه کنډم کړې وه نو ویې فرمایل او د ویل معنا هلته هلاکت نه دی. محدثین وګوره که ویل کله تعجب دپاره استعمالېږي. تعجب دی د عربو دپاره دی هغه شان لا ودري قیامت خو نږدې راورسېد.
دا حدیث دا مطلب ده. تو ظاهری الفاظ یې واغستل پراپیګنډه کې د ټولو عربو ملکونو خلاف. ټیک دی کې برایي شته، خو تاسو کې او مونږ کې د کومې برایي نشته. دا یو غلط انداز دی کوم چې خلکو جوړ کړی دی. وهم پرستی پیدا کوي خلق یې ریخ، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث په داسې رنګ کې استعمالي چې هغه نه فرمایلی. دې کې سړی نورس نشي ویلی ما سوا دی نه چې نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تا چې حدیث نه دی ویلي نو څه دی بیانوي خلقو ته؟ او که پوهېږي پې بیا دې مرانې کړي نه الله دی بس هغه څوک یې دا کوي چې ته مستحق نو چې دې خدا مطلب نه دی وهم پرستی خو نه پیدا کوي. بار کیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخري زمانې علاماتو کې علامت دا ښودلی دی، دا یې هم ښودلی دی چې قرآن مجید د دې به صرف د الفاظو ادایګي پاتې شي. مونږ د قرآن مجید د صحیح لوستلو مخالف نه یو، لیکن خلق مدارس جوړ کی نه پائے کہ تجوید وخی بس خبره ختمه کی. د قرآن معنی نه خیخ، داغه مطلب نه خیخ. مسله دکه ځای کې تجوید مخالفت نه کوو. دا یې وجه ده چې قرآن فرمایلی دی رتل القرآن ترتیلا. قرآن ټیک ټیک درست درست ویل پکار دی، هر یو حرف د هغه د مخرج نه وباسل پکار دی، دغه اختلاف نشته. لیکن کار یوازې دا نه دی چې تا قاری صاحب جوړ کو نور دننه غریب ډډ دی، حافظ صاحب دی جوړ کو نور جټ ته جاهل دی، د قرآن د مطلب نه واقف. تا ته بعید حدیث کې راځي رب تال القرآن والقرآن یلعنه، ډیر کرته د قرآن لستون کی او قرآن په لعنت وي. ولې په لعنت وي؟ دې چې سوي دغه پای پوېږم نه، او بل عقیده راغی خلافي، عمل راغی خلافي. فضائل دومره ما بیانوي چې انسان عمل نه کوي. دا موږ بار بار وایو کته ته یو سړی وي چې ګبین خصیز دی او کته ته وچ ټوخې لګېدلی نو وچ ګبین وخرخ، او کلون ټوخې وچ ټوخې ته لګېدلی نو ګبین وبو کې اوسکه، او که بالفرض لون ټوخې نو بیا وچ وخوره. دا فضیلت ده. فضیلت معنی کمال، فضل. تا ته ټوخې لګېدلی او تا سره ګبین پرو دی او ته خورې نه، و دا فضیلت یادول به تعالی څه فایده درکړي؟ دا قوم دی کې مصیبت کې اخته دی چې دا قرآن ډېر لوی فضایل دي، به تعالی درځي. فضیلت نه انکار نشته، فضیلت خو بالا هغه حاصلېږي چې تا هغه عمل وکړي. چې تا هغه عمل نه کړی نو تش تیوري باندې خو کار نه کېږي. دا کم خلک چې د قرآن فضایل بیانوي دله تپوس وکړه چې تا چېرته کې د قرآن مجید یو درس اورېدلی چېرته شرکت دې کړی دی؟ لرې پرېږده ستاسو په خپلو مدرسو کې د قرآن مجید درس شته؟ سوالیه نه خدغه ده. دا زمونږ د تباهۍ اصل سبب دا عقایدو د بربادۍ جوړ شوی هم د دې نه دی چې الله رب العزت د هغه کتاب په ځای پاتې دی، د هغه احکام په ځای پاتې دي، بلکې غلط استدلال کوي. لکه څنګه چې دا استدلال ما وکړه تاسو ته چې جی الله ته به عالم الغیب نه وی، ولې هغه نه څه شی پټ نشته. نو قرآن خدا نه وی چې دا هغه نه پټ دی، قرآن دا وایي چې ستاسو نه څه پټ دي نو هغه د الله نه پټ نه دي. په دې بنیاد باندې الله تعالی عالم الغیب وایي. نو الله یوازې د غیب عالم نه دی بلکې والشهاده د ښکاره هم. موږ یې مسجد کې ناست یو، په څه مقصد ناست یو؟ هغه مقصد ما ته خپل معلوم دی او تاسو ته خپل معلوم دی. زه ستاسو د مقصد نه یم خبر، تاسو زما د مقصد نه یې خبر. د الله علم دې ټولو ته شامل دی، عالم الغیب والشهاده. آیا ظاهر کې موږ مسلمانان یو
دام الله ته پته ده. کله د خلقو د وجې راغلي یو جماعت کې ناستو، د الله دا صفت ډېر یېروونکې صفت. اسماء الله الحسنا باندې چې انسان پوه شي دی د خپل ایمان تازګۍ طرف ته بیا متوجه شي چې کله الله عالم الغیب و شهادت دی نو زما عمل ولې نه سمیږي، زما زړه کې د الله مینه ولې نه پیدا کېږي، زما د کردار نه دو نمبري ولې نه وځي. دی بنیاد هم دا کرے چې الله عالم الغیب و شهادت نه ګڼي په خولې وایي څه. دا ټول صفات ذکر کړي څه دپاره؟ د الکبیر دپاره. الله الکبیر دی، الکبیر د ټولو نه پورته دی. اسماء الله الحسنا والا اکثر و بیشتر بحث دلته کې دا کوي چې الکبیر د ټولو نه پورته. او بیا وایي چې کله مسلمان الله اکبر وایي د دې مطلب دا دی چې الله د ټولو نه لوی دی. لیکن امام خطابی شان الدعا کې لیکلی دي چې د دې دا مفهوم ډېر صحیح نه دی. عربی کې دې نظائر پیش کړي دي. او بیا وایي الله اکبر څه مطلب؟ الله ډېر لوی دی. بار کې دا علمي جګړه ده چې د ټولو نه لوی دی که ډېر لوی دی. هغه یو داسې دلیل پیش کړی چې عقل هغه تسلیموي. مقابله چې سړی کوي نو د یو جنس خلقو کې کوي. مخلوق د الله برابر نه دی او الله چې کوم دی د مخلوق په شان ته نه دی. د دې وجې نه هغوی د الله اکبر دا معنی کول چې الله سب سے بڑا ہے دا نه دی کول بغیر، الله بہت بڑا ہے. دا خبره دا هغه صحیح ده. ذهن دا تسلیمي. مقابله خو ورته په هغې څیزونو کې کوي چې هغه یو قسم جنس یې وي. الله خو مخلوق نه دی. نو کله چې مونږ الله اکبر وایو هغې سره مونږ لاس پورته کوو. دا لاس پورته کول یو ادب دی او دې کې مونږ یو نشاندهي کوو. هغه دا چې ما کل کائنات خپل شاته غورځولي دي. زه دې وخت کې الله ته متوجه یم او بله چې الله زه ډېر لوی ګڼم، ډېر لوی ګڼم. دا خبره هر مسلمان په هر موز کې کوي. لیکن عجیبه دا ده چې د جماعت نه کله وځي نو بیا هغه الله اکبر هېر شي، بیا شیطان اکبر شي او بیا په کورونو کې ښځې د دې هغه اکابر شي چې هغې څه وایي نه به کېږي. دا دی چې مسلسل لګیا چې الله لوی دی، الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی. څه مطلب؟ حکم د هغه قابل تسلیم ده، وینا د هغه قابل تسلیم ده. په معامله کې که ماته تاوان هم کېږي زه به دروغ نه یم، ولې خبره د الله قابل تسلیم ده. دا ماده پرستی راغلی مونږ کې په دې باندې ده چې مونږ وایو چې کمال نه وي زه به لوږې نه مړ شم، او که دا معامله مې غلطه ونه کړه نو زما خانه به غرق شي، په دې خانې نه غرق کېږي. توحید زده کوئ، د الله لویوالی وپېژنئ. الله الله اکبر کبیره وایي خلک. الله ډېر لوی دی، الله ډېر لوی دی. کائنات کې د هر څیز نه الله لوی دی. دا ټول ډېر واړه دي. دې وجې نه الله چې د چا حمایت کوي، الله چې د چا امداد کوي، هغې ته هېڅوک څه نه شي ویلی. خو دا کبر لویوالی کله د عمر په لحاظ هم راځي. یو سړی ستا نه مشر دی ته اکبر او کبیر وایې که نه. حدیث کې راځي لیس منا من لم یعقر کبیرنا. هغه سړی زما د پوره تابعدارونه نه دی چې هغه زمونږ د مشرانو توقیر نه کوي، احترام نه کوي. دا کوم نوی نسل چې دی دا ډېر تباهۍ طرف ته روان دی، سخت تباهۍ طرف ته روان دی. دې ته کور کې هم څوک د ښېګړې نه وایي، د نیکۍ ورته نه وایي.
بار ورته هم څوک نه وایي، بلکې ډېر ظالمان پلاران خو داسې دي چې هغوی خپل بچي ته وایي ده چې که تا ته څوک داسې وایي نو ته ور داسې وایه. دا معاشره ډېر غلط طرف ته روانه ده. توقیر د مشر دا ضروري دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی چې هغه د مشر توقیر نه کوي نو هغه وایي زما د فرمان بردارونه نه دی. یو زوی ته یو پلار وایي ته زما زوی نه یې، هغه کې شرافتی نه بیا په هغه څه تېرېږي. کاش چې موږ ته د دې علم وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زما امتی نه دی هغه سړی کافر کېږي نه دی، دا خفګان جملې دي. یو سړی ستا نه یو ورځ مشر دی را کبیر د ستا نه، خو د هغه ریسپیکټ به کول پکار دي. زمونږ لوی لوی خلک یې په دې نه پوهېږي، البته فوج کې په دې عمل کېږي. یو ګریډ هم سړی پورته دی تو کار سم یې هلته خو هلته ډنډې زور دی که نه. دا سیز خپلول غواړي او دا کشران ته خول غواړي. دا یو وړوکی ماشوم به کور ته به راشي پلانکې اواز کوي، نه کاکا نه لالا نه ماما نه صاحب نه محترم. د اخلاقو زموږ دیوالی اوته ده. بالکل اخلاق کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي د هغې خوا کې موږ نه دی رهو. دې طرف ته خیال ساتل پکار دی. احترام د انسانیت پکار دی. قطع نظر دی نه چې سړی ښه دی یا که خراب دی، دغه سره ستاسو یم. نو مشري کله د عمر په لحاظ راشي، کله یو مشري د علم په بنیاد باندې راځي، کله مشري د نبوت په بنیاد راځي. لیکن د الله لویوالی د هغه عظمت په بنیاد باندې دی. هغه عظیم الشان دی، د هغه رتبه لویه ده، اچا ته محتاج نه دی. د دې لویې نه یو څیز وتلی ته لویي وایي خلک بیا تکبر کول. نو کله چې یو سړی ځان لوی وګڼي نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله تعالی فرمایي چې دا تکبر زما ردا ده او زما ازار دی. یو سړی چې هغه زمانه دا راخکي زما صادر راخکي قسمته زه به د هغه سټ ماتوم. دا ولې دا کبر صفت کې دی، ځان شریکول غواړي. کم خلق چې دا قسم حرکتونه کوي نو هغه ډېر زر خلک وپېژني، بیا ملا یې ماته شوي او غار سې ختم شوي. او که ختم نشي نه الله مثالونه ښودلي دي. قارون چې راوته خپل قوم ته مخکې ویلي دي هغه فی زینته راوته. زینته هلته مفسرین معنی کوي فی کبره، خپل لویې کې وار راوته. موسی علیہ السلام ته بدر دوی الله د خپلو خزانو سره غرق مونږه که بالفرض نه غرق کیږو د هغې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دي. دا مه وایه چې موږ خلک هغه دعا ده چې یا الله زما امت ټول اجتماعي طور مه تباه کړې، ورنه زموږ حالت هم ډېر ښه نه دی بلکې ناگفتبه حالته پورې زموږ حالات خراب شوي دي. تو کوشش دا کوئ لوی مه پیدا کوئ ځان کې. نوی نسل ته اخلاق وښیئ، د مشر احترام ورته وښیئ، عزت ورته وښیئ د مشر. او دا والا هغې کېږي چې هر سړی خپل خپل اولاد په کور کې پوهېږي، چې کور کې ورته پلار دا ښیي چې پلانګي پورې داسې وخانده او پلانګي ته په مخ داسې ووایه دا پلار دی، د کې عقل نشته. سبب د هلک ځوانېږي که به نه ځوانېږي، آیا دی یو بوډاپې ته رسي که به نه رسي، او که ده سره چا دغه حرکت وکړو نو بیا اوس چلي. غلط تربیت د بچو مه کوئ. که ستا یو سړي سره لګي او که نه لګي، درست طریقې سره هغه ته احترام وښیه، ادب ورته وښیه. خو دا لا کېږي چې سړی په خپله په ادب او په احترام پوهېږي، چې پلار خپله کنځلمار یې بې ادبه وي، لا به د مشر احترام او ادب څه وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.